أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد اللهم عجل لوليك الفرج. ډیرو قدرمنو مو نن بیا بدعت حوالې سره غواړو دوې خبرې وکړو. دینه مخکې یو کلیپ کړی و، بدعت تعریف مو ورکې کړی و، بدعت حوالې سره د پیغمبر احادیث مو بیان کړي و. څه بدعت ګزار انسان سره مو پکار دی څرنګې رویه وي، برخورد وي. نن بدعت حوالې سره د علماو ذمه داري، که چیرې یو عالم خپل معاشرې کې سترګې غړوي څه بدعتونه دي، عالم څه ذمه داري دی؟ دا خپل ځان طرف نه مو سره مکتب تشیع کې د مو چار د معصوم علیهم السلام هغه مو دپاره بهترینه نمونه دي. راځو خپل اهل بیت اطهار علیهم السلام خپل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه دی باب کې غواړو ځان پوه کړو. ځکه چیرې معاشرې کې بدعتونه وي، عالم باندې څه ذمه داري دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای اذا ظهرت البدع في امتي اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. یو ډېر عجیب روایت دی علماو دپاره. پیغمبر ارشاد فرمایي ځکه چیرې د ما امت کې بدعتونو سار واخیستلو، بدعتونه زیات شولو. بدعت معنا مو کړې وه دین کې خپله طرفه یوه خبره رانه بسن، دین نه یوه خبره خارج کون. علما سترګې غړوي څه دین بدعتو شکار شوی دی. عالم ذمه داري څه دی؟ عالم ذمه داري د پیغمبر الفاظ دي فعلى العالم ان يظهر علمه. واجب دی د عالم باندې چې دا دغه ځای کې خپل علم اظهار وکړي. مطلب راپاڅېږي د بدعت مقابله وکړي، بدعت ګزارو مخنیوی وکړي. تا داسې خلکو باندې غلط اثار ونه چې خلک دغو بدعتونو خرافاتو سره کوم د پیغمبر حقیقي دین دی هغه دین نه وریا نشي، کوم حقیقي اسلام ناب محمدي دی ما هغه اسلام په کار دی باقی پاتې شي. خرافات بدعت نه غواړي څه پیغمبر حقیقي اسلام مو سره پاتې شي. فعلى العالم ان يظهر علمه. پس عالم باندې واجب دی څنګه خپل علم اظهار وکړي، خپل علم سره دغو بدعتونو مقابله وکړي. اوس که چیرې یو عالم سترګې غړوي څه بدعتونو سار خستی دی، علاقې کې مختلف طبقو والا خلک، جوانان، نوجوانان بدعتو طرف ته روان شوي دي. عالم څه ذمه داري؟ پیغمبري چې پکار د علم اظهار وکړي. خوب که یو عالم دا سوچ کوي چې که زه دغه ځای کې آواز اوچتوم حالات خرابېږي، که څه حالات خرابونو فرق کوي. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم مکی کې زندگی کوي څو پورې پیغمبر ته حکم نه دی شوی د دین اظهار کوونې. هغو خلکو ویلو پیغمبر صادق او امین انسان دی، اما کومې ورځې پیغمبر بدعتونو په خلاف، خرافات، انحرافاتو په خلاف آواز اوچات کی، مکې هغه ظاهري امن خراب کیږي ورسره. دا سنت رسول دی. خرافات، بدعات، انحرافاتو په خلاف آواز اوچتون، هغه په خلاف مخنیوی کون د هغه، دا د پیغمبر سنت دی. پس علماو ته پکار دي راپاڅېږي. نن مو معاشره خرافاتو سره روبرو شوي دي. که چیرې یو عالم سترګې پټې کړي ورباندې، بهانه ترشي وکړي چې جي حالات خرابېږي، خلکو کې دشمني راځي، نفرتونه راځي، دا نمونه پیغمبر الفاظ دا دي فعليه لعنة الله. که یو عالم بدعتونه کسي بیا سترګې پټوي، ځان ته بهانې جوړوي، دغه عالم باندې د الله لعنت وي. خپلو ټولو بزرګانو نه، علماو نه، اساتیدو نه، ما غوندې کوم وړه طلبا دي ټولو نه دا التماس کوو څه بدعتونو په خلاف پکار دی مو مل کر یک زبان ہوکر آواز اوچات کو. آلې بم بیا مو ځان ته دغه دعوا کوی شو څه مو د انبیاو وارثان یو. پروردگار مو ته پیغمبر حقیقي دین باندې عمل کوونې توفیق نصیب کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.